د نوټ تعریف مونږ اورېدلی دی د زرګیزو د پنجزاري تعریفونه اورېدلي مونږ یې وایو چې څوک 5000 روپۍ درکړي دومره خوشحاله من غټېږي او که چا دله کاغذ درکو نو ته دی ته ما پورې خنداګانې کې ولې د کاغذ بې احترامي زموږ په دې سینه کې پرته ده او د نوټ احترام پروت دی نو چې کله ستا په کور کې واده په کور کې دی واده او ستا د پیغمبر سنتو سره مینه وي ته به د خپل بچي واده سنتو مطابق کې ته به علما راولي ته چې کله نکاح کې نو کجوري او چوارې به تقسیمې ته به واده کې نکریزې نه کې وای په ایمان څومره وادونو کې نکریزې کېږي او دا ته پته ده چې نکریزې دا د چا عمل دی د هندوانو او هندوان زیړ رومالونه واچوي دلته زړه کپړه وتړي ګوته سره کوي سندور مږي نن زموږ پښتانه هغسې کوي هغه پښتون چې د غیرت یو مجسمه وه هغه پښتون نن دله جوړ دی نکریزې کې ولې والله بس یاره ښځه مې وایي نو لوریانې مې دي وایي نکریزې به کوي ملګرو ته مې ویله چې وکوئ خو ګوره ډولکی به نه راولئ وکوئ ډولکی به نه راولئ ډولکي مار به نه راولئ مړه خیر دی نو ډولکي مار پکې نه خو جایز دی که نه دې مثال به زه درکړم تا ته په پلیټ کې سړی چې کوم دی ډک او دسمات یې کېدي او بره بیا ته چې کوم دی لږې غوندې هسې نری د ماشوم متیازې مو کي دا دواړه ته خورې ما له جواب راکوي چا او دسمات یې په پلیټ کې ته کېښو او سره ښه سټیلو مزیداره چمچه مې ایښې ده سپین پاک پلیټ دی او ماشوم ته وایي چې راشه په دې باندې ښه ښایسته لږې متیازې وکړه اسلامي طریقې سره ته به دا وخورې په دې مخ به یې ورته ورولي ما پورې خندا کې او که دا ورته وي چې زه خیر دی ماشوم دې پې متیازې نه کوي مړه بس صرف هم دا ګندګي وخوره بیا یې خورئ بیا هم نه خورئ عقل دې نه مني پښتونه عقل دې نه مني ستا عقل دا څنګه مني چې نکریزې به کوم خیر ډولکی دی پکې نه وي که نه ډولکی متیازې دی او نکریزې غل دي دا د هندوانو طریقه ده نکریزې ډېرې خوښې دي خپلې ښځې ته ووایه ځان له په لاسونو نکریزې کېده لور ته ووایه ځان له نکریزې کېده واده دی خوشحالي ده منکره دا شی نه مه کوه چې پردي سړي کور ته رادننه کې او ښځې دې ولاړ یو هغه نه به پیسې علي چا نه پکې چپله پټه کي سبلی رنګ شیونه دې موږ د پښتنو زده که رنګ خبرې د پښتنو زده کړي هغه پښتانه چې د غیرت مجسمه به وه نو ای پښتنو دا خبره زده کوي چې موږ د چا امتیان یو ما له جواب راکړي د کېږئ ما د چا امتیان یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د چا طریقې خپلو د پیغمبر مونږ امتیان د پیغمبر یو خو مونږ طریقې خپلو د چا د هندوانو مونږ طریقې خپلو د چا مونږ د سیکانو مونږ طریقې خپلو د چا د یهودو نسواراو نو ته ووایه ته به کامیاب شي نشي کامیابېدی زمونږ چې کله ګرمي وشي ګرمي دا پښتانه به مثال ډېر ښه پوهېږي زمونږ چې کله ګرمي وشي نو مونږ ځان ته اور لګو که نه چې زمونږ کله ګرمي وشي مونږ ځان ته اور لګو که نه څه کوو مونږه پکې لګوو په دې خو ښه پوهېږئ پکې لګوو ایسی لګوو مونږ پې خپله ګرمي ختمو او زمونږ چې کله یخني وشي نو مونږ په یخو اوبو لامبو که نه مونږ ځان ته پکې ایسی ولګو په یخنۍ کې چې دا یخني مې ختمه شي یو عقلمند هم دا نه وي نه استاد دا خبره غلطه ده په ګرمۍ کې چا ځان ته اور لګولی دی په یخنۍ کې چا ځان ته پکې لګولی دا نه کېږي نو مونږ وایو چې ته خپله ګرمي ختمې په ایسی باندې به یې ختمې خپله ګرمي ختمې په پکي به یې ختمې ته خپله یخني ختمې دا به بیا په ایټر باندې ختمې په کمبل باندې به یې ختمې نو ته چې خپل آخرت جوړې نو ته به الله ته د هندوانو طریقه ښې که د پیغمبر طریقه به ورته ښې د پیغمبر طریقه به ورته ښې نو عهد وکئ ګورئ چې د چا په کورونو کې ودونه دي لور واده زوی له واده کې ګورئ د پیغمبر طریقې نه خلاف کارونه کې ګورئ پښتونه دا واوره دنیا به دې هم غر کوي آخرت به دې هم غر کي همدا پیسې راواله چې ته به دا د اقبال پلازې نه جړاګان ناولې او ته به دا ډولکي ماران ناولې بیختې وځه دا پیسې راواله چپ ته جومات کې ورکه جومات والا خو تا ته خوله بلکل له خانګل ښکاری شوه
تا ته چغې سورې وای او روپۍ نه لګې او چې کله د واده راشي نو بیا لکه دغه غوندې پیسې پېشېندې خو ستا دا پیسې حرامې دي که نه په حرامه دې ګټلې وې وایي جد ته دیکھوتی اوتے آنکلوتی بجلیګر مولوي صاحب وایي د کم ځای خره وي هملته ودرېږي چې په کومه دې ګټلې وه په هغې د نه ووتې حرامه دې وګټله په حرامه د نه لاړې حلاله دې ګټلي والله که زما پیسه په ډولکي مار ولګي زه ښځه هم وجنم ضرور هم وجنم چې زما پیسه په ډولکي مار ولګئ ما کې خیرت پروت دی چې زه کله دوس او دله شومه زما پیسه به نیغ په نیغه په دس شیونو باندې لګي دا خبرې مې ترخي دي خدا واورئ ګورئ کله کله به سړي ته سنډاګانو ستن وهي دا رایښ شي اوده دي خلک اوده دي اوده څه څه کوي نو الله دې مونږ کې د پیغمبر د سنت و محبت پیدا کړي مونږ کې د رب العالمین د دین جذبه پیدا کړي او رب العالمین خصوصا زمونږ دا نوی نسل دا په دین اسلام باندې عمل پیرا کړي